نن ستاسو په علاقه کې روډونه دي، نن ستاسو په دې علاقه کې د بجلۍ کارونه دي، نن که دلته چاته څه روزګار میلاو شو نو هغه صرف او صرف زموږ صوبایي چیرمین سکندر حیات خان شیرپاو کارونه کړي. تاسو ما ته وښایئ دا سړک په دې دی چې دوی دغه چکرو ته دغه پورې جوړ شوی چا جوړ کړی؟ ما ته وښایئ. نماینده تاسو بل خوښ کړی و، سکندر حیات خان شیرپاو د هغه کله پاس شوی، خو تاسو ته دلته حق راوړی و. نن چې کوم دی نن خلک پوه شوی دی، عزتمندو نن خلک بله یو خبره کوي. زما استاد دوکه کولو دپاره څه وایي؟ زموږ ملي مشر یادوي وایي که هغه پاتې شي نو یو کس دی وایي هغه به څه وکړي. زه ورته نن وایم زموږ مشرانو به یو متل کوو، ویل به چېرې ټرکینګ ځوانانو یو چاړه بس ده. زه صرف او صرف یو خبره کوم، زموږ مشر به خبرې کوي خو زه هغه خلکو له جواب ورکوم، د دې نوجوانانو په ذریعه ورکوم، د دې سوشل میډیا د نمایندګانو په ذریعه ورکوم، د دې پریس روڼو د دې په ذریعه باندې هغه خلکو له جواب ورکوم. دا یو کس کارګردګي ورته ښیم چې هغه یو کس تاسو یې هلته لېږلی و. تاسو سوچ وکړئ چې په هغه ټیم کې په پېښور کې یو د پاسپورټ دفتر و، دا مشران به چې پاسپورټ ته تلل یو شپه به یې ورته کول او په سړکونو باندې به ولاړ و. به که نه رښتیا ووایي هغه یو کس چې هلته لاړلی نو ستا په چارسده کې، ستا په مردان کې، ستا په سوات کې، ستا په مومندو کې، ستا په بڼو کې، ستا په صوبې په هره ضلع کې د پاسپورټ دفتر راوړی نه و. د هغه یو کس کارګردی هلته ښیم چې په ضلع کې به چېرته یو د نادرا دفتر و، ستا هلته چلوستار یو غټ ښار ته د نادرا دفتر راوړ کړی نه و. هغې کې د دې رقې خلک په رفتار کړی که نه؟ دا خو یو وړه خبره ده، دا خبره هم پرېږدئ. بله یو خبره یې ته کوم چې هغه ملي مشر چې دا خلک وایي چې یو کس دی، هغه یو کس چې دې قوم تاسو چې سنبۍ ته لېږلی و چې د هغې نه مخکې اسلام آباد چا لیدلی و؟ صرف ایرپورټ یې پکې لیدلی و. که چېرته څوک په سعودي دغه ته تلل صرف چېرته یې د هلکانو فیصل مسجد چېرته لیدلی و، چېرته چې د کالج په ټور به تلل او هلته که زمونږ پښتنو اسلام آباد لیدلی و د نوکرۍ په شکل کې نو څنګه یې لیدلی و؟ چېرته د افسر، چېرته نواب، چېرته د خان د بنګلي چوکیدارۍ په شکل کې لیدلی و. نن ورته زه وایم چې په هغه اسلام آباد کې دا چې د هغې تڼۍ وګورې هغې کې افسران ستا د علاقې خلک دا پښتانه ناست دي. د اسلام آباد د اکسایز په دفتر کې نن د افسر په کرسۍ باندې پښتون ناست دی. د اسلام آباد د وابدو په دفتر کې نن د افسرۍ په کرسۍ باندې پښتون ناست دی. د اسلام آباد په سیډیا کې د افسرۍ په کرسۍ باندې نن پښتانه ناست دی. او نن ستاسو د تنګي نه درې څلور بچې اسلام آباد ته روزانه ځي او ماښام راځي. دا د هغه یو کس کردار دی. نن عزتمندو موږ له فخر پکار دی په داسې مشر باندې چې څوک وایي یو دی، موږ وایي دا یو چې کوم دی دا د ټولو سرلښکر دی، زموږ دا یو بس دی. څه دپاره دا چې ناست دي نوجوانانو تاسو خو خصوصي ته وراوړئ، دا 15 کاله اختیار داسې کس ته ورکوئ. زه د مشرانو ته یو خبره کوم چې دلته خو د پولې پټي وړه خبره هم راشي، یاره وایي دوست محمد حاجي مشر راکوو ډېر خورور سړی دی، وایي هسې رسوخ یم دی، یاره بل کس د کوو چې یاره پول یې لري نو چې د ووټ ستا د بچي د 15 کالو د هغه د حق خبره راشي نو داسې خلک ولېږئ چې ستاسو حق راوړی شي او هغه صرف او صرف آفتاب احمد خان شیرپاو ستاسو حق راوړی شي او هغه سکندر حیات خان شیرپاو ستاسو حق راوړی شي. ډېره ډېره